اوس الله پاک جل جلاله ته دا خبره ثابتېږي چې زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ وروسته ته الله پاک امتحان اخلي فرشتې په دغه امتحان کې پیل کېږي او حضرت آدم علیه السلام په دغه امتحان کې پاس کېږي وعلم او اخذ الله پاک آدم الاسماء آدم علیه السلام ته نومونه كلها د ټولو سیزونو نومونه ته الله پاک اخذل یا بعضی مفسرین وایي چې الله پاک جل جلاله آدم علیه السلام ته خپل ټول نومونه وښودل. د الله پاک په زرګونو نومونه دي اگر چې موږ ته دغه یو کم سل یاد دي نور موږ ته یاد نه دي نور په زرګونو نومونه دي الله پاک. نو الله پاک جل جلاله حضرت آدم علیه السلام ته خپل ټول نومونه وښودل او د الله پاک دغه ټولو نومونو په برکت سره حضرت آدم علیه السلام د ټولو سیزونو نومونه په خپله باندې چې کوم دی دا ورته وریاد شو. څه سیزونه د هر یو سیز نوم ورته الله پاک وښو. تفسیر جلالین لیکلي دي قصعة والقصیعة غټه کاسه وړه کاسه دی ورته وښودل. د باز او د باتور د دې نومونه ورته وښودل. د ټوپۍ نوم یې ورته وښودو. دغه رنګې چې د ضرورت څومره سیزونه وو دغه ټولو نومونه ورته هم الله پاک وښودل او د هغې فواید ورته هم الله پاک وښودل چې د دې سیز دا پیدا ده نو دا ورته الله پاک وښودل. نو الله فرمایي وعلم او الله پاک وښودل آدم الاسماء آدم علیه السلام ته نومونه كلها د هر سیز. نو یا ورته الله پاک اسماء كلها یو د الله پاک خپل ټول نومونه وښودل او اکثر مفسرین وایي چې نه الله پاک جل جلاله ته د هر یو سیز نومونه وښودل خپل نومونه نه. ثم عرضوهم بیا عرضوهم پیش کړل دا نومونه الله پاک علی الملائکه په فرشتو باندې فرشتو ته دا نومونه چې کوم فرشتو باندې پیش کړل. فقال الله او پرمل انبئونی ما ته خبر راکې باسماء هؤلاء باسماء په نومونو هؤلاء د دې سیزونو خبر ما ته راکې دا کم سیز دی. ان کنتم صادقین کو چرته کې تاسو رښتونی تاسو پس کې رښتونی اصل کې فرشتو پټه ځان سره دا خبره کړې وه چې لن يخلق الله خلقا اکرمنا الله به هرګز زمونږ نه عزتمن مخلوق پیدا نه کړي. دا فرشتو خپل زړه کې ځان سره دا خبره پټه کړې وه چې الله پاک به زمونږ نه عزتمن مخلوق پیدا نه کړي ځکه چې موږ ټول په ټول د الله پاک فرمانبرداري کوو د الله یو سکند نافرمانی نه کوو. ځکه حدیث پاک کې راځي چې دا فرشتې دي چې الله پاک جل د معصیت ماده ایښې نه ده یعنې د ګناه ماده په دې کې شته دی نه ده سره بس دی هر ټیم د الله پاک عبادت کوي. څوک په رکوع کې دي څوک په سجده کې دي او څوک په قیام کې دي څوک تسبیح کوي. په اسمانونو کې یو لیش ځای داسې نشته دی چې په هغې کې فرشته نی ولاړه د الله عبادت نه کوي. هغې ته د خوراک څښاک ضرورت نه پېښېږي خوراک څښاک نه کوي اخیستل خرڅول نه کوي او لوی واړه بول نه کوي. بس هغې صرف د عبادت لپاره الله پیدا کړي او صرف د الله عبادت کوي. یو سکند د الله نافرمانی نه کوي بلکې د نافرمانۍ ماده په هغې کې الله پاک نه ده پیدا کړې. نو دې فرشتو دا عرض کړو چې موږ الله دومره اوچتې پیدا کړي یو نو زموږ نه عزتمن مخلوقو او زموږ نه عبادت ګزار مخلوقو او زموږ نه چې کوم دی په علم کې پوهه مخلوق دا الله نه پیدا کړي. او د په ذوي العقولو کې چې کومو څیزونو ته الله عقل ورکړی 3 قسمه مخلوق دي چې دې ته الله عقل ورکړی. انسانان دي جنات دي او فرشتي دي. شیطانان دا هم په جناتو کې راځي دې ته الله عقل ورکړی دی. نو په دې ذوي العقولو کې الله پاک د ټولو نه لومړی فرشتې پیدا کړي دي. د بت په ورځ باندې الله پاک جل فرشتې پیدا کړي دي. د جمعرات په ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې الله پاک جنات پیدا کړي دي. او د جمعې په ورځ د مازدیګر نه وروستو الله پاک حضرت انسان یعنی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي دي. نو دیو چې پیدایش کې موږ ډومبي یو په عبادت کې موږ ډومبي یو او د دې نه مخکې 2000 کاله مخکې د آدم علیه السلام نه مخکې په ځمکه باندې جنات آبادو نو هغوی به فساد کو د یو بل وینې به یې تویولې. نو دوی وایي چې موږ خو الله دا ماده نه ده ښې موږ خو سراسر د الله عبادت کوو. نو زموږ نه بهترین مخلوق زموږ نه په علم کې زیات مخلوق زموږ نه عزتمن مخلوق الله نور نه پیدا کړي. دا خبره دوی په ټړه کې کړې وه. نو الله ورته دلته وفرمیل فقال انبئوني ما ته خبر راکړه باسماء هؤلاء په نومونو د دې څیزونو ان کنتم صادقین دا تاسو چې کومه پټه خبره کړې ده خو په دغه خبره کې تاسو رښتونی یې چې تاسو دا ویلي دي چې زموږ نه عزتمن مخلوق په الله نه پیدا کی نه په عبادت کې او نه په علم کې زیات مخلوق په الله دا زموږ نه دا خبره کې تاسو رښتونی یې نو د دې څیزونو نومونه راته واخلئ ان کنتم صادقین. څه مطلب خو تاسو په دغه خپله خبره چې تاسو کومه پټه کړې ده چې موږ نه عزتمن مخلوق وو موږ نه عبادت ګزار مخلوق وو موږ نه چې کوم دی زیات عالم مخلوق وو ځکه چې فرشتو خو هر څه لیدلي دي نو دا به الله پاک نه پیدا کوي. نو که تاسو په دې خبره کې رښتونی یې نو د دې څیزونو نومونه ماته واخلئ.
قالو فرشتو عرض کو سبحانك پاکی د تعالی را الله پاک ته پاکی سنه پاکی الله پاکه ته د دې خبرې نه پاکی چې دا مونږ اعتراض کړل دا مونږ اعتراض په تور باندې نه دی کړی چې لکه د فرشتو خو ظاهري مطلب دا راوتو چې فرشتي وي چې الله پاک د انسان ته ولې پیدا کړي عبث پیدا کړي لکه مونږ د عبادت لپاره پوره نه یو ته انسان سره پیدا کړي نو قالو فرشتي سبحانك الله ته پاک د دې خبرې نه انسان عبث پیدا کړي بلکې عبث نه پیدا کړي دغه ستا یو حکمت په خامخا وي ستا حکمتونه په ډیر وي نو قالو فرشتي سبحانك الله پاک پاکی تعالی رضا لا علم لنا مونږ ته هیڅ علم نشته لا علم هیڅ علم لنا مونږ لره نشته الا ما مگر هغه علم علمتنا چې تا مونږ ته راکړی مونږ ته د هغې خبرې نه سوا علم نشته دی کوم مقدار کې چې تا مونږ له علم راکړلی دکه علم راته شته دی د دې نه سوا نور علم فرشتي مونږ ته نشته دی نو ګوره د دې نه ثابته دا شوه چې علم غیب صرف د الله دپاره ثابت دی د بل چا دپاره نه دی فرشتو ته هم د غیب علم نشته دی نو جناتو ته بیا د غیب علم د کوم ځای نه راغی چې خلک دا خبره کوي چې پلان کتاب باندې تعویذونه کړل دي ډینګي در باندې کړل دي دا شی چې کوم دی په دې ځای کې پروت دی دا په دې ځای کې پروت دی نو دا ټول دروغ دي علم غیب صرف د الله دپاره ثابت دی د بل چا دپاره علم نبی علیه السلام ته هم علم غیب نشته او که څوک دا خبره کوي چې نبی علیه السلام د قیامت خبر ورکړی دی او مثال په طور په یو ځای کې به د دې خلاف مشوره کوي د نبی علیه السلام ته پته ولګېده دې ته انباء الغیب وي د غیب خبرونه دا نبی علیه السلام ته ډایرکټ پته نه دی لګېدلی بلکې الله جبریل علیه السلام را لېږلی دی د وحي په ذریعه نبی علیه السلام ته پته لګېدلی نو علم غیب دا صرف د الله دپاره ثابت دی ټولې خبرې دروغ دي چې پلانګي په تا تعویذونه کړي دي ډینګي در باندې کړي دي کو دا پته لګېدل نبی علیه السلام ته به لګېدلی وه نبی علیه السلام تر څو وحي نه ورغلی نبي السلام ته پته نه لګېد چې ما له څه چل شوی خو چې کله الله وحي راولېږله الله خبر کو نو پته ورته ولګېده نو د دې هېڅ چاته پته نه لګي نو فرشتي وي لا علم لنا مونږ ته هېڅ علم نشته دی الا ما مگر هغه مقدار علم علمتنا چې الله تا مونږ ته راکړی دی انک انت بېشکه ته الله پاک العلیم پوهه الحکیم خاوند د حکمت الله پوهه هم یې او چې کوم کار کوي ستا حکمتونه د حکمتونه هم تاته معلوم قال الله بیا وفرمیل یا آدم ای آدم علیه السلام انبئهم خبر ورکا دوی ته باسمائهم په نومونو د دې ټولو څیزونو انبئهم خبر ورکا د فرشتو ته ګوره هلته الله پاک فرشتو ته وي انبئوني ما ته خبر راکا او دلته حضرت آدم علیه السلام ته وي د فرشتو ته خبر ورکا د فرشتو ته دې څیزونو نومونه وښایه وي د دې نه دا معلومه شوه چې انسان دا الله پاک په دې دوه قسمه مخلوق چې کوم ذوی العقول دي په دې باندې انسان ته الله فضیلت ورکړی دی انسان الله د فرشتو نه هم غوره پیدا کړی دی او انسان الله د جناتو نه هم غوره پیدا کړی دی خو انسان په خپل خیر باندې راغی د مقام د فرشتو نه اوچت دی او که په شر باندې راغی نو دی بیا دومره شر کوي چې دی د شیطان نه هم په کته باندې نو دلته الله پاک فرمایي قال یا آدم انبئهم خبر ورکړه دوی د فرشتو ته باسمائهم په نومونو د دې ټولو څیزونو وی دې نه دا معلومیږي چې انسان الله پاک دا د فرشتو نه اوچت پیدا کړل دی فرشتو ته الله وی ما ته خبر راکړي او آدم علیه السلام ته الله فرمایي فرشتو ته خبر ورکړه د فرشتو ته وښایه په یو قسم حضرت آدم علیه السلام یو قسم د فرشتو استاد جوړ کړل دی دلته چې دې ته خبر ورکړه باسمائهم فلما انبأهم پس هر کله چې خبر ورکو حضرت آدم علیه السلام دوی ته باسمائهم په نومونو د ټولو څیزونو قال الله فرمایل الم اقل لكم آیا ما نو ویل تاسو ته انی چې بېشکه اعلم زه پوهېږم غیب السماوات په پټو د اسمانونو باندې والارض او د ځمکو باندې واعلم زه پوهېږم ما په هغه څیزونو باندې تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما او په هغه څیزونو باندې کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ اعلم په هغه څیزونو چې تبدون چې تاسو یې ښکاره کوئ نو کوم څیزونه دي ښکاره کول دا خبره دی ښکاره کوله چې دی وی قالو اتجعل فيها آیا ته پیدا کوي په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد به کوي فيها په دې ځمکه کې ويسفك الدماء او وینې به توي دا خبره فرشتو ښکاره کوله الله پاک ته ښکاره دا خبره کوله چې الله د انسان مو پیدا کوي چې ته پیدا کوي دی په دې مخ ځمکه باندې فساد کوي نو دا خبره دی ښکاره کوله نو الله فرمایي چې زه پوهم په هغه خبره باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ چې تاسو ما ته وایئ چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء چې د انسان چې ته پیدا کوي دی خو په مخ ځمکه باندې فساد کوي وینې وبهي نو دا خبره خو د فرشتو ښکاره کوله
وما کنتم تکتمون او الله پاک وي هغه هم پوهېږم کومه چې تاسو پټوئ نو کومه خبره دی پټوله هغه خبره دی پټوله چې لن یخلق الله خلقا اکرمنا چې الله به هرګز زمونږ نه بهترین مخلوق پیدا نه کړي. او شیخ سرفراز خان صفدر صاحب په ذخیرة الجنان کې لیکلي دي چې ما تبدون هغه چې تاسو ښکاره کوئ نبي دي دک خبره ښکاره کوله چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ښکاره دا خبره کوله او پټه دي خلافت غوښتو پټه وما تکتمون نه څه مراد دي چې دي د ځمکې خلافت غوښتو چې خلافت مونږ له راکړه نو هغې د خپلو مفادو دپاره نه غوښتو هغې خلافت ته دې دپاره غوښتو چې د انسانو په مخ ته ځمکه باندې فساد کوي او مونږ الله چې کوم دی د ګناه نه بچ ساتلي یو نو مونږ به د الله فرمان برداري کوو الله به خوشحالي نو د دې وجې دي خلافت غوښتو نو دواړه مرادونه دې کېدلی شي یو دا چې دي دا ویلي چې الله پاک به زموږ نه غوره مخلوق پیدا نه کړي نو دا خبره خو دې پټوله د دې ځان سره پټه کړې وه نو الله فرمایي چې زه په دې خبره هم پوهېږم کومه چې تاسو ما ته ښکاره کوئ د انسان مه پیدا کوئ دی په مخ ته ځمکه فساد کوي او ستاسو په دې پټه خبره چې تاسو ځان له کړې ده په دې باندې هم پوهېږم چې تاسو ویلي چې زموږ نه غوره مخلوق په الله پیدا نه کړي